بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه څلورم نمبر درس دی. دینه مخکې درس کې مونږه د تعداد په اعتبار سره د اسم تقسیم کړو، واحد، تثنیه او جمع طرف ته. بیا مونږه د هر یو قسم د هغې تعریف هغه ذکر کړو. نننی درس کې به مونږه د جمع دو تقسیمونه کوو. لومبی تقسیم به مونږه کوو د جمع د لفظ په اعتبار سره، او دویم تقسیم به مونږه د جمع کوو د معنی په اعتبار سره. نو د لفظ په اعتبار سره د جمع دو قسمونه دي. لومبی قسم دی جمع مکسر یا جمع تکسیر، او دویم قسم دی جمع سالم یا جمع تصحیح. د مکسر معنی دا مات کړی شوی، او د سالم معنی دا جوړ، روغ. جمع مکسر یا جمع تکسیر دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې د واحد وزن او د هغې شکل و صورت دا مات شوی وي. نو دې وجې نه دې جمع ته جمع مکسر وی، ځکه چې په دې کې د واحد وزن دا روغ نه وي بلکې دا مات شوی وي. مثلا رجالون دا جمع مکسر دا د رجلون. که مونږ تاسو وګورو نو په رجالون کې د دې چې کم واحد دی یعنی رجل، د دې دا وزن دا مات شوی دی، ځکه چې د جیم او د لام په منځ کې الف راغلی دی او د هغې د وجې نه د مفرد دغه وزن دا مات شوی دی. دویم مثال دی بیوتون. نو بیوت دا جمع دا د بیتون، او بیوت دا جمع مکسر دی، ځکه چې په دې کې کم د واحد وزن دی یعنی د بیتون وزن دا پکې مات شوی دی، ځکه چې د با د یا او د تا په منځ کې وو راغلی دی. نو حاصل دا شو چې جمع مکسر یا جمع تکسیر دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې د واحد وزن هغه سالم نه وي بلکې مات کړی شوی وي. د لفظ په اعتبار سره د جمع دویم قسم دی جمع سالم یا جمع تصحیح، او دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په هغې کې د واحد وزن دا روغ وي، مات شوی نه وي. د هغې مثال دی مسلمونه. نو مسلمونه دا جمع ده د مسلم، او که مونږ تاسو وګورو نو په مسلمونه کې کم د واحد وزن دی یعنی مسلم، نو دا پکې روغ دی او سالم دی. نو دې وجې نه مسلمونه دې ته به مونږه جمع سالم یا جمع تصحیح وایو. دویم مثال دی کافرون. دا جمع ده د کافر. نو که مونږ تاسو غور او فکر وکړو نو په کافرونه کې کوم چې جمع ده نو په دې کې د واحد وزن دا سالم دی. بیا تدې جمع سالم یا د جمع تصحیح تدې دو قسمونه دي. یو قسم دی جمع مذکر سالم، او دویم قسم دی جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په حالت رفعي کې تدې په آخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې وو ساکن وي او تدې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي. جمع مذکر سالم دا به مونږه هغې جمع ته وایو چې په حالت رفعي کې تدې په آخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې وو ساکن وي او تدې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي. تدې مثال دی مسلمون، کافرون،
مؤمنون. نو دا څونه مثالونه چې مونږ ذکر کړل نو دا جمع مذکر سالم دی، ځکه چې د ټولو نه په آخر کې نون مفتوح دی او تدې نه مخکې و ساکن دی او تدې نه په مخکې حرف باندې ضمه ده. او په حالت نسبی او جری کې تدې په آخر کې نون مفتوح وي او د نون مفتوح نه مخکې یا ساکن وي او تدې نه په مخکې حرف باندې کسره وي. تدې یو مثال دی مسلمینا. نو مسلمینا دا جمع مذکر سالم دی، خو دا په حالت نسبی کې کېدی شي او په حالت جری کې کېدی شي. په حالت نسبی او په حالت جری کې به د جمع مذکر سالم په آخر کې نون مفتوح وي او تدې نه مخکې به یا ساکن وي او د هغې نه په مخکې حرف باندې به کسره وي. دویم مثال دی کافرینا. نو به کافرینا په آخر کې هم نون مفتوح دی، تدې نه مخکې یا ساکن ده او تدې نه په مخکې حرف باندې کسره ده. دریم مثال دی مؤمنینا. نو دا هم جمع مذکر سالم دی، خو یا په حالت نسبی کې دی او یا په حالت جری کې دی. نو حاصل دا شو چې په جمع مذکر سالم کې خوا که حالت رفعی وي او خوا که حالت نسبی او حالت جری وي نو تدې په آخر کې به نون مفتوح وي. بیا په حالت رفعی کې به د نون نه مخکې و ساکن وي او تدې نه به په مخکې حرف باندې ضمه وي او په حالت نسبی او حالت جری کې به د نون مفتوح نه په مخکې به یا ساکن وي او د هغې نه په مخکې حرف باندې به کسره وي. د جمع سالم دویم قسم دی جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې د هغې په آخر کې الف او تا دا زاید وي. جمع مؤنث سالم دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې تدې په آخر کې الف او تا دا زاید وي. مثلا مسلماتون، نو دا جمع ده د مسلمتون. د مسلماتون په آخر کې الف او تا راغلی دي او دا زاید دي، یعنی د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې نه دي. قانتاتون دام جمع مؤنث سالم ده، ځکه چې د دې په آخر کې الف او تا راغلی دي او دا زاید دي. دغسې صابراتون، صادقاتون، غافلاتون، محسناتون، نو دا ټول جمع مؤنث سالم دي، ځکه چې د دې په آخر کې الف او تا زاید راغلی دي. نو حاصل دا شو چې د لفظ په اعتبار سره د جمع دو قسمونه دي، یو دی جمع مکسر او دویم دی جمع سالم. بیا د جمع سالم دو قسمونه دي، یو دی جمع مذکر سالم او دویم دی جمع مؤنث سالم. اوس مونږ د معنی په اعتبار سره د جمع تقسیم کو. نو د معنی په اعتبار سره هم د جمع دو قسمونه دي، یو قسم ته جمع قلت وی او دویم قسم ته جمع کثرت وی. جمع قلت تدې مختلف تعریفونه د نحوی په کتابونو کې شوي دي، خو مونږ هغه تعریف کو کوم تعریف چې د هدایت النحو مصنف رحمت الله علی هغې ذکر کړی دی. نو جمع قلت دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې هغه د دریو نه واله د لسو پورې چې کوم څیزونه دي په هغې باندې دلالت کوي. 3 پکې هم شامل دی او 10 پکې هم شامل دی. جمع قلت دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې د هغې اطلاق یا هغه د دریو نه واله د لسو پورې چې کوم څیزونه دي په هغې باندې دلالت کوي. او جمع کثرت دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې هغه د 11 نه واله د 11 څیزونو نه واله تر د ما لا نهایت له د اخره پورې چې څونه ډیر څیزونه وي نو په دغې ټولو باندې چې کومه جمع دلالت کوي نو دغې جمع ته به مونږ جمع کثرت وایو. نو جمع کثرت دا به مونږ هغې جمع ته وایو چې هغه د 11 څیزونو نه واله تر د اخره پورې چې څونه څیزونه وي نو په هغې باندې به دلالت کوي. د جمع قلت ټول شپږ اوزان دي. بیا په دغې شپږ اوزانو کې 4 اوزان دا مشهور دي او دا 2 اوزان دا پکې غیر مشهور دي. نو کچرې یوه جمع په دې شپږو وزنونو کې په یو وزن سره راغلی وه نو موږ ته به دا پته لګي چې دا جمع قلت ده، جمع کثرت نه ده.
سلور مشهور اوزان دادی افعلون جیسے اشهرون. نو اشهر دا جمع قلت دا تدی اطلاق دا با د دریو نوالا تر دو لسو پوری کیگی. دویم وزن دے افعالن جیسے اقوالن. دریم وزن دے افعلتن جیسے افئدتن. او سلورم وزن دے فعلتن جیسے نسوتن. نو دا سلور اوزان افعلن، افعالن، افعلتن او فعلتن دا د جمع قلت مشهور اوزان دی. تدی سلورو اوزانونا علاوه پنځم نمبر اغا جمع مذکر سالم چې هغه د الف لام نه خالی وي، یعنی په هغې باندې الف لام نه وي داخل شوی، نو هغه هم جمع قلت به وي. مثلا مسلمون او کافرون، نو دا په معنی په اعتبار سره دا جمع قلت دی ځکه چې په دې باندې الف لام نه دی داخل شوی. او شپږم نمبر هغه جمع مؤنث سالم چې په هغې باندې الف لام نه وي داخل شوی، نو هغه هم په جمع قلت باندې دلالت کوي. د هغې مثال دی مسلمات کافرات. نو مسلمات او کافرات دا جمع قلت دی ځکه چې په دې باندې الف لام دا نه دی داخل شوی. نو حاصل دا شو چې د جمع قلت مونږ سره شپږ اوزان دي، څلور خو مشهور دي او پنځم او شپږم هغه جمع مذکر سالم او هغه جمع مؤنث سالم چې هغه د الف او د لام د داخلېدلو نه خالی وي، یعنی الف لام پکې نه وي. د دې شپږو اوزانو نه علاوه نور چې څومره اوزان دي نو هغه د جمع کثرت دپاره راځي. انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږ د اسم دویم تقسیم د تذکیر او د تانیث په اعتبار سره ذکر کوو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.